21/11/2020 باندې اطلاع میلاو شوه چې په لینک روډ امانکوټ چې د میله ډاک په خوا کې دی هلته په یو ګاډي باندې ډزې وشوې. د دې اطلاع پیش نظر زه مجیب عالم خان اسټو صاحب زموږ تفتیشي انچارج فرید خان او نور ملګري پورن موقع ته لاړو چې ومکاتو هلته په یو ګاډي کې دوه ناشونه پراته وو چې د هغوی د شناختي کارډ نه د هغوی نومونه شیر علم خان ولد بهرام ساکن شموزی زرخیله او د دویم نوم کریم خان ولد شهریار ساکن راموړه دیر لویر معلوم شول. لاشونه موږ اوچت کړو هسپتال ته مو ورسول. په دې دورانیه کې د شیر علم خان ټبر هغه راله په هسپتال کې باقاعده داویداري وکړه. په داویدارۍ کې شاهي نواب د هغه دوه زامن چې د یو نوم سید دی او د بل نوم سهیل دی او د نامعلوم ملزمانو خلافي داویداري وکړه. چونکې دا یو دلخراش واقعه وه. په دې واقعې باندې اعجاز خان آر پی او صاحب ملکن قاسم علي خان ډي پي او صاحب سوات ډېر په سختۍ سره نوټس واغستو. جناب قاسم علي خان ډي پي او صاحب په دې واقعې ته د ویښت رسېدو دپاره یو ټیم تشکیل کو چې پای کې یو زه مجیب عالم خان ایس ایچ او تانه رحیم آباد انسپیکټر سید رحیم خان فرید خان ایس آئی تانه رحیم آباد چې د رحیم آباد تانې تفتیشي انچارج هم دی او ټیکنیکل ټیم جوانان شامل وو. دې جوانانو ډېر په باریک بینۍ سره په دې تفتیش کې کاروایي وکړه. مین ملزم شاهي نواب گرفتار شو. د مناسب تفتیش نه بعد هغه جوډیشل لاک اپ ته منتقل کړی شو. چونکې په دې وقوعه کې په دې مقدمه کې نامعلوم ملزمان هم چارج وو. زموږ تفتیشي ټیم په دې کې ډېر په باریک بینۍ سره کار وکړو او په دې کې 3 کسان چې یو انورعلي دی بل شرافت دی بل شاهجهان دی دا یې گرفتار کړو. په وقوعه کې چې کم موټرسایکل استعمال شي 2 موټرسایکل دي هغه برآمد شوي دي. دغه شانتې په کومو تماچو باندې چې دا واقع شوي ده دا قتل شوی دی اعلی جرم چې کم دی 2 30 بور پسټل هغه هم برآمد دي. ملزمان ستاسو په وړاندې دي. مزید تفتیش شروع دی انشاءالله چې مزید مو سمخ ته رالو ستاسو نظر به تیرو.